یو انګریز بیان کړی دی. یو انګریز یو کتاب لیکلی دی، مایکل هارټ د هغه نوم دی، د 100 مین، 100 مشهور شخصیات. دا کتاب هغه لیکلی دی. اوس د دې اردو ترجمه هم شوې ده، نو که څوک یې ځان لالي هغه اخیستل پکار دی، خو هغې کې نور داسې څه مقصدي خبرې نشته. هغې کې 100 کسان مشهور د دنیا شخصیات هغه مطالعه کړې ده، سټډي کړې ده، او دی په 28 سال مطالعې نه بعد لیکلی دی. 28 کاله غالباً په 1976 کې یا 1978 کې دا کتاب لیکلی شوی، اوس لیکلی شوی دی. نو په دې مخکینۍ صدۍ کې لیکلی شوی دی. نو عزتمندو هغه د خپل ژوند خلاصه بیانوي چې 28 سال ما د دنیا د ادم نوالې تر اخري زما وخته پورې چې څومره انسانان دي ما د هغې مطالعه وکړله. ما ته په دې دنیا کې 100 مشهور شخصیات بیان شو، هغه مختلف حوالې سره، لکه مشهور لیډر، مشهور ساینسدان، مشهور جنگجو، مشهور بهادر، هغه پکې هر قسم کسان ذکر کړي دي هر حوالې سره. خو په دې کې لیکلي دي چې د دې ټولو مجموعه دا څومره کارونه چې په دې ټولو خلکو کې اعلی اعلی کارونه دي، دا ټول چې په چا کې جمع شوي دي، هغه انګریز مایکل هارټ د 100 مین کتاب لیکلی دی. خپله انګریز دی، مسلمان نه دی، خو هغه وایي د ټولو نه اعلی پکې په اولني چیپټر اولني صفحه کې د محمد رسول الله تذکره کړې ده. انګریز دی، انګریز عیسی علیه السلام فالو کوي ډېر، عیسی علیه السلام پسې ځي، هغوی عیسی علیه السلام اخري پیغمبر مني، خو هغوی یو شخص خو تېر شوی که نه محمد، وی د صفتونو په اعتبار سره د عیسی علیه السلام نم دا انسان او دا ذات اعلی دی. زه مجبوره شوم وی ما مطالعه وکړه، ما سټډي وکړه، ما اشخاص وکتل، ما صفات وکتل چې دنیا کې د ټولو نه کم ښه صفتې دي. مثلا حسن دی، کمال دی، بهادری ده، سیاست دی، بادشاهي ده، صحیح شو، د بچو تربیت دی، د ښځو سره زندگی ده، د عوامو سره زندگی ده، رعایت سره زندگی ده، بر خلکو سره زندگی ده، خپلو سره زندگی ده، دشمنانو سره زندگی ده. دا ټول زندگی، دا ټول حالات واحد په دنیا کې په محمد رسول الله باندې راغلي. بیا هغه باقاعده بیان کړی، مختلف سیکشنونو کې د هغه نه خلکو تپوسونه کړي دي چې ته خو عیسائی، ته خو کرسچن یې، او ته لګې او د عیسی علیه السلام تذکره په درېیم ځای کړې ده، او دغه رنګ عزتمندو غالبا د ابراهیم علیه السلام تذکره په 11 12 ځای باندې کړې ده. او یو عجیبه خبره دا ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تذکره په 52 نمبر ځای باندې کړې ده. په صحابو کې وایي دا ډېر عجیبه تېر شوی، ډېر عجیبه انسان تېر شوی، ځکه ډېر لوی حکومت او نوې طرز حکومت او اعلی څیزونه او نوي ایجادات او نوې طریقې، دا ټول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا ایجاد کړي دي. نو عزتمندو عیسائی لګیا دی په اول نمبر باندې د محمد تذکره کوي، بیا خپل وجوهات بیانوي، مختلف ځایونو کې دنه تپوسونه شوي دي، هغه وایي تاسو سوچ وکئ، وایي ګوره دا پیغمبر د ده ژبه محفوظ ده، د ده نسب محفوظ دی، دا ګوره اهل بیت فلانی اهل بیت دي، دا سیدان دي، د اهل بیتو تاریخ هغه وخت نه شروع شوی دی تر اوسه پورې محفوظ دی، باقاعده را روان دي، په مغه طریقې سره را روان دي، عزت د هغوی را روان دی، د ده نسب محفوظ دی، د ده حسب محفوظ دی، د ده عزت محفوظ دی، د ده ژبه محفوظ ده. ژبې ته یې وګوره، اول ما تاسو ته سیرت کې د هغې بیان وکړو چې په دنیا کې 4647 4640 ژبې دي. په دې ژبو کې د ټولو نه اعلی ژبه د فصاحت د بلاغت اعتبار سره عربي ده. په عربی کې د شعر دپاره صرف 500 نومونه دي، 500 نومونه صرف د شعر دپاره دي، د مرګ دپاره نومونه دي، او دغه رنګ عزتمندو د مختلف څیزونو دپاره نومونه دي، د یو څیز دپاره 10 نومونه. دومره وسیع ژبه ده، دومره بهترینه ژبه ده، دومره اعلی ژبه ده. بهرحال د دې خصوصیات به چېرته بل ځای کې بیان کو، خو دله الله ژبه د دنیا د ژبو نه اعلی ژبه ورکړې ده. په دې وخت کې اقوام متحده کې په 6 ژبو کې خبرې کېږي، یو ژبه پکې عربي ده. په دې وخت کې د 11 ملکونو سرکاري ژبه عربي ده. په دې وخت کې د عربۍ نه بهترینه ژبه نشته د فصاحت بلاغت اعتبار سره. ته وګوره چې عربي سړی وایي عربي، دلته عربو کې چېرته یو سړي
یو پښتون عربي سره جنگ نو پښتون ته کنځلې وکړلې چې چېرته نوی پښتون تللی په دې پښتون باندې داخلو واله ویل هلکه هغه درته قرآن وایي او ته ورته چې کوم دی دغه کې کنځلې کې وایي د ظالم بچي هغه هم راته کنځلې کوي خو په عربۍ کې کوي د عربۍ ژبه خوږه ده نو هغه خوږې خوږې لګي نور هغه هم راته کنځلې کوي خو زه دې ووالم د پاسه نو عزتمندو عربی ژبه یو خوږه ژبه ده یو بهترینه ژبه ده تاسو ګورئ عزتمندو کم ځای کې چې کم قسم مسلمانېږي هغه جاړي قرآن چالم په لاس کې ورکه پهله ځل چې څوک هم مسلمانېږي قرآن وله په لاس کې ورکه وایي دا زمونږ د الله کتاب دی قسم دی چې انګریزان او نن یو ښځه دغه وکتو ریپورټ وکتو وایي ما چې کله اول ځل یو هنده به مسلمانه شوې ده وایي ما چې کله قرآن په لاس کې ونیولو وایي 2 ګنټې زما اوښکې نه ټینګېدې 2 ګنټې صرف او صرف ما جړلي دي د محمد او د قرآن په تذکیرې باندې خلکو له جړه ورسي ځکه هغه عربي دا عربي د جنت ژبه عربي نو الله دې پیغمبر له ژبه ورکړې ده وایي ګوره زموږ د عیسی علیه السلام ژبه غیبه شوه د موسی علیه السلام ژبه غیبه شوه د ابراهیم خلیل الله ژبه غیبه شوه د آدم علیه السلام د ژبې نه خو څوک خبر هم نه دي د نوح علیه السلام د ژبې نه خو څوک خبر هم نه دي ټول پیغمبران دي خو تک سوچ وکړئ دې خبرو ته که نه زه څنګه عیسی علیه السلام 1 نمبر باندې ولیکم د هغه ژبه غیبه شوې ده او کوم چې د چا ژبه تر اوسه پورې په دنیا کې ده هغه موجود ده نو څنګه دا 1 نمبر باندې نه راولم صرف دې ټولو څیزونو ته یې کتلي د ژبه محفوظ بیا مختلف هغه خبرې لیکلي چې مختلف اعتباراتو سره بیا بل اعتبار سره وګوره دا د دین په اعتبار سره مکمل دی د دنیا په اعتبار سره مکمل دی عجیبه پیغمبر دی د دنیاوي صفتونه چې څومره دي هغه هم پکې موجود دي د دیندارۍ او د دین چې څه صفتونه دي هغه هم پکې ټول موجود دي نو دواړه جهانه چې په چا کې موجود دي او د هغه تذکره په 1 نمبر باندې نه کوي په ما باندې هم دی لعنتي ما باندې ما خلق لعنت وایي چې ګوره دا یې هېر کړی دی زه به چا کم له جواب ورکوم عیسایان خو لږ خلک یو ځای کې یو کانفرنس کې دا مایکل هارټ ولاړو خلکو په اعتراض وکړو عیسی علیه السلام د 3 نمبر باندې ذکر کړی محمد دې په 1 نمبر باندې ذکر کړی دی هغه یو ساده خبره واوره محمد 521 511 هجری عیسوي کې راغلی دی سن 611 کې راغلی دی او دا 1900 ده 1400 کاله وشو د هغې نه پس هغه چې کله اول ځل رالی اول ځل خپل لیکچر خپل بیان وکړو صرف 4 کسانو سره ملګري شو 4 کسان یو ابوبکر او یو چې کوم دی عزتمندو دا یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دغه رنګې عزتمندو خدیجه رضی الله تعالی عنها او 2 ماشومان 2 ماشومان یو ښځه او یو نر واړه کسان لږ کسانو سره ملګري شو خو په 1400 کاله کې یو نیم عرب خلق مسلمانان شو دا دین چاینا امریکا یورپ فرانس اٹلی عرب و عجم مشرق مغرب شمال جنوب زنگل صحرا سمندر خشکی تری او سپین تور هر قسم مخلوق ته ورسېدلو نو ته ګوره دا د څومره اعلی صفت دی په 1400 کاله کې د خبرې چا دروغ نه کړلې 1400 کاله پورې وایي دروغ نه چلیږي دروغ یو 10 ورځو پورې وچلي یو کال پورې وچلي وروسته خلک چې راشي وایي فلاني سړي دا خبره هسې دروغ ویلي 1400 کاله پورې وایي دروغ نه چلیږي او دا خبرې داسې را روانې دي نو دا د کمال دی دا د کمال دی بیا بل طرف ته وګوره وایي ګوره دا هم ملنګ ټایپ سړی یو ساده انسانو چې دما عام د کجورو په څانګو باندې به سملاستېدو د چت چې کوم دی د کجورو څانګې وي یو طرف ته دومره غریب کس یو طرف ته دومره سادګي تېره کړې ده او عام په چمړه باندې به اوده کېدلو د چمړې بالغ یو عام مثلا د ګډ د چیلۍ چمړې نه جوړ کړی په هغې باندې سملاستېدو بل طرف ته وګوره د ټول عرب دپاره یو ځل داسې رالو چې صدر اعظم شو هم صدر پاتې شوی دی هم شاه پاتې شوی دی هم ګدا پاتې شوی دی نو سوچ کوا چې یو انسان د غریبۍ ژوند هم تېر کړی یو طرف ته چیلۍ سره ولیدي بل طرف ته غریبانانو سره وخت تېر کړی دی بل طرف ته داسې دور په ده باندې رالی چې په دغه وخت کې د ډېرې علاقې دا صدر پاتې شوی و بیا داسې صدر پاتې شوی دی چې 2 سوپر پاور طاقتونو له د ده او د ده شاګردانو شکست ورکړی دی بیا دا په خپله باندې بادشاه تېر شوی دی د ده 7 شاګردان هم بادشاهان تېر شوي دي
سوچ وکوئ د ته په خپله بادشاه د ده نه پس د ده شاګرد ابوبکر صدیق بادشاه د ده نه پس عمر فاروق د ده شاګرد بادشاه د ده نه پس علی مرتضی د ده شاګرد بادشاه د ده نه پس عثمان ذوالنورین هغه بادشاه د ده نه پس د ده بل شاګرد معاویه هغه بادشاه د دې نه پس چې کوم دی حسن تیر شوی دی هغه بادشاه نوسیم بادشاه تیر شوی دی شاګردان یې په حکومتونه کړي بادشاهان تیر شوي دي او زموږ عیسی علیه السلام بادشاهت نه دی کړی سوچ کوا عیسی علیہ السلام فقیر سړی روایتو کې خبرو هغه کې تاریخونو کې راځي چې عیسی علیہ السلام ډیر فقیر ټایپ سړی او هغه سره یو دوه صادرې وي او یې کله واچولې کله بیا هغه بړستن شوه کله بیا هغه صادر شو کله بیا هغه بستره شوه هم د دغې نه بیا هر څه جوړول فقیر سړی و دا دوه صادرې ورسره یو ورسره کټورې و جام ورسره یو ورسره جام یو ورسره د لرګي ګومنز وه منګز ګومنز ورسره یو دغه او یو ورسره لوټه وه په هغې بیا اودس کوه دقه درې څلور پنځه څیزونه و عیسی علیه السلام سره یو عجیبه زندگی تیره کړې اعلی زندگی او نمونې والا زندگی یو ځل چې کوم دی یو کس یې وکتلو بعض تاریخونو کې راځي چې په لاس یې اوبس کړې هغه لوټه هم چاله جام هم چاله ورکو وایي دا خو لاس موږ له قدرتي الله را کړی دی وایي په جام باندې څه کېدا چېرته بل غریب له ورکه داسې یو زندگی تیره کړې یو ځل یو کس وکتلو په ګیره کې خلال کو ګوتې والې وایي لکه منګز او ګمند هم را سره قدرتي شته او ګمند هم چاله ورکړه یو فقیر سړی تیر شوی یو سړی وکتلو سر نه لاس لاندې کړی وایي لکه بالغ هم را سره قدرتي شته کله به کاڼې سر ته کېغوستو کله به د الله سر ته کېغوستو یو غریب ټایپ سړی وایي محمد ته وګوره غریبي هم تېره کړې ده غریبي هم تېره کړې ده بل طرف ته کاروبار هم کړی دی په دغه کې د واده نه مخکې عزتمندو فارن کنټریز حبشاته د کاروباري ټریپ باندې تللی سوچ کوه یو طرف ته د ملنګۍ ژوند چیلۍ سره ولیدي بل طرف ته چې کوم دی د بار ملک کاروبارونه کړي دي بل وخت کې په داسې وخت رالی چې د ملک بادشاه هم جوړ شو